زمونږ په سر باندې قایم او دایم لري چې هغوی خپل وخت وباسي او دلته راشي او زمونږ سره زمونږ په دې مجلسونو کې شریک کېږي. زه ستاسو مخې ته مختصر شانتي یو ګزارش کړم. نن سبا ټوله دنیا کې یو ټرین روان دی د علما کرامو خلاف په مختلفو طریقو سره د مذهب د بدنامولو یا د مذهبي طبقې د بدنامولو کوشش کیږي. مونږ دغه ما وختي سات کې مې وځي کې عجب ګل کلی کې جنازه کې دا جنازه او خو با جنازه کې مې دا گزارش وکړو ځکه د عوامو د اعتماد دوی ته دا خبره رسول دوی په دې خبره باندې پوهه کول په حیثیت د یو طالب علم دا زموږ استاد ذمہ داری ده. زه د خپل ذمہ داری ګڼم چې دا خبره زه تاسو ته در ورسوم او دا تاسو ذمہ داری ده چې دا خبره مخکې تاسو ورسوئ. دلته چې کله انګریزان رالل په 1603 کې دلته د ایست انډیا کمپنی جوړ کړه دا په دنیا کې واحد داسې یو کمپنی وه او دا د انګریزانو واحد داسې پته شوې ده په تاریخ کې چې په دې کې جنګ نه دی شوی. دای په معاشي لحاظ سره دلته په هندوستان باندې قبضه کړې وه او زمونږ د هغه وخت تعلیمي نظام دای د دنیا په نظر کې سپک ګرځولی و او دنیا ته دا یو سوچ ورکړی و خاص کر زمونږ د هندوستان خلکو ته چې چاته انګریزي نه ورځي دی به تعلیم یافته نه وي د پارسۍ د عربۍ او د اردو هغه چې کوم مقام دلته حاصل کومه مرتبه حاصله وه او د خلکو به په اردو یا پارسۍ او عربۍ کې علم زده کوو د هغې هغه ګراف یې ښکته وغورځو او دې هندوستانیانو ته نوی یو تصور او نوی شکل ورکو چې تاسو اول انګریزي زده کوئ چې چا له انګریزي نه ورځي دا به تعلیم یافته نه وي. انګریزي دقه رنګ یو ژبه ده لکه چې پښتو ده او زما په خیال د انګریزي د پښتو نه ډېره بیکاره ژبه ده. دا د پنجابۍ نم ډېره بیکاره ژبه ده. په ژبو کې ماته د ټولو نه بې خونده ژبه ده انګریزي ښکاري چې بس زما په خیال باندې هفتې ټیویشن وکړي نو بس بیا سړي ته هغه غونډه ژبه یادوي. کم از کم سړی پرې د خپلې خبرې زده کولی شي خو انپړه سړی هم یاده کړي. بیا هغوی دلته د علما کرامو خلاف یو سازش کړی و. اوس نن سبا بیا په ټوله دنیا کې دغه سازش روان دی. زمونږ په مردان کې خصوصا یو کس لګیا دی. بله ورځ یو ځای کې زه جنازه کې لګیا وم او هغه ولاړ وم ما دا خبره وکړله. دا یو سازش روان دی چې علما کرام به د خلکو د مزاج مطابق دین بیانوي د خلکو د مزاج مطابق به قانون سازي کوي. نو زه خو تاسو کله کله ما په دې جرګو کښېنئ چې کله ما سره په جرګه کې د ملګري ناست دي زه هغه جرګې والا هغه مشرانو له هم قسم ورکړم چې خبره به د شریعت مطابق کوو که د شریعت مطابق یې نه کوئ یا کو پرس که د دوی په مرزو باندې هم خبره کېږي چې دوی دواړه فریقین پرې راځي خو غیر شرعي کار به پکې نه کوو. اوس دا علما کرام چې کله په اسمبلی کې ناست دي او دا قانون سازي کوي نو دې ته سیاست وایي او د دې ټولې دنیا چکر دا روان دی چې دا مولیان د دې سیاست نه بار کوي. اوس خو موږ په مدرسه کې ولاړ یو په جومات کې ولاړ یو زه درته د الله په ذات باندې قسم خورم که مولانا فضل الرحمن صاحب نه موږ څوک دې مدرسه کې نه پرېږدي. زه خو په عملي سیاست کې ما ستاسو دې ځای کې اوس مخکې ورځو کې الیکشن هم وکړو زما په خیال زموږ چیرمین صاحب حاجي محمد علي صاحب هم ناست دی ډېر مذهبي سړی دی الله پاک دې په عمر کې برکت واچوي او احسان هم دا دی ناست دی احسان الحق صاحب دا هم چیرمین دی دلته فاطمه باندې دغه فاطمه ویلیج کونسل باندې الیکشن وګټو ډېر مذهبي خلک دی الله پاک دې په عمر کې په علم او عمل کې برکت واچوي. خو ګدا مولانا فضل الرحمن صاحب او دا علما په سیاست کې نه موږ او تاسو نه څوک جومات کې پرېږدي نه هم څوک مدرسه کې پرېږدي او په معاشي لحاظ سره زموږ داسې قتل روان دی چې موږ ته خو هېڅ تکلیف نشته. ستاسو به د یوه سترګه جاړي او دا بله به خاندي خو مولا له به پیسې راټولوئ لږې لږې به راوړئ 8000 روپۍ به راوړئ خو بیا به مولا له پیسې راوړئ. خو دا تکلیف چا ته دی د دیاړي مار تاسو یاستئ که موږ یو ستاسو نه تپوس کوم دیاړي څوک کوي منګه خو دیاړي نه کوو نیزه کوم نیزه الله جان صاحب کوي نه عقل مولي صاحب کوي دیاړي څوک کوي پیسې څوک ګټي. نو دا څونه بحران چې راځي د دې تاوان به چاته رسېږي دا به تاسو ته دا تاوان رسېږي. نو تاسو د دې سوچ نه د اړولو دپاره په مختلفو طریقو باندې خلک لګیا دي د مولا د بدنامولو کوشش کوي یا تاسو ته دا خبره کوي چې کو دا مولا ستاسو په جومات کې سیاسي خبره کوي دا د ګریوان نه ونیسئ. تاسو چېرته اورېدلي که نه نو لکه چې زه سیاسي خبره کوم تاسو ما د ګریوان نه نیسئ نو دا به څونه بې خونده مقتدي دا به څونه بې خونده شاګرد دی چې په خپل امام پسې به راپاسېږي او هغه به د ګریوان نه نیسي. حضرت قاضي فضل الله صاحب دامت برکاتو هم هغه وایي چې غیر سیاسي سړی خو مثال خو د زناوري په ده کې پیزوان اچول غواړي. به هر حال مونږ زه په حیثیت د مولا باندې ښه کلک مولا مې د الحمدلله د دې استادانو په دعاګانو کې الله پاک ما راولي د دوی د دعاګانې د الله پاک ما او تاسو ټولو ته شامل حال کړي او زه سیاسي مې
زه کلک سیاسیم کو بیا موقع ملاو شو ان شاء الله د کتاب پناه باندې به الیکشن کوم زه به جنازم کوم زه به په جمعات کې مدرګم الله دې زما اخلاص نصیب کړي والله پاک دې تاسو ته اخلاص در نصیب کړي او کم سړی چې په مولا پسې خبرې کوي کم سړی په مدرسه پسې خبرې کوي زه تاسو ته وایم هغه سړی باندې مت دوا کوي مې خپل خوا ته پرې دی دغه پلیت سړی بس تاسو خوا ته راشي المرء مع من احب نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د چا سره محبت د ابوي سره برپاسيږي خدا نه خواسته دغه پلیتو سره چې په آخرت کې را پانسيږي الله پاک د امام دغه نن خلکو نو ساتي والله دې تاسو مو ساتي بهر حال اوس به ان شاء الله حضرت شیخ سے بیان کوي داغه نه پس به شوکت په سبب ان شاء الله د ماشومان ته ختم کوي دستربندي وکړو او بیا به ان شاء الله منځ سم زمنګ د پوغم په 4 بجې باندې مونږ ته زما خپل پوکم په 15 بجې باندې پوکم په 15 بجې باندې مونږ ان شاء الله بیا به جمع کوو دا دعا چې وشي د دعا نه بعد بیا جمع کوو جن کی کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کی کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تقریر سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں ز خپل خوب درون گران مشر استاد العلماء شیخ الحدیث والقرآن د جمعیت علماء اسلام سے لمردان ڈپٹی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ضیاء اللہ جان سے ہاشمی سے اگی تخواست کوم چې موږ تاسو ته مخامخ شي په دې شعر سره چې تعلیم کو لیکھیں اگر تاج محل ہم تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم اس پہ کری تدریس کو محراب لکھیں گے حضرت مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی سے دامت برکاتہم العالیہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى أما بعد أريد أن أقدم أمامكم بعض خواطري حول تربية الأولاد. اعلموا أن تربية الأولاد تخطيط مستقبلهم ومستقبلكم أيضا، وتربية الحسنة تزمد للطفل والولد عيشا هادئا وحياة خلوة، بحيث يكون كل من الولد والوالد هادئ المال مرتاح الضمير آمنا مطمئنا صافرا بكل خيرين الدنيا والآخرة. وتربية الحسنة أن تعلم ابنك القرآن والسنة وفهمهما والعمل بهما، وأن نعوده بالآداب والشمائل النبيلة والخصائل الكريمة والشيم الحسينة، لا أن نعوده بالجوال واللهو واللعب والسباب والفسوق وترك الصلاة، لا أن نمكنه من الملاهي والترفه، فإن لهذه الأشياء بئس العقبى وسوء المآل. فيا أعزائي، لا ننظر كيف نربيهم أولادنا، نربيهم تربية حسنة أم سيئة أولادنا بمرأى منا ومسمع. نراهم يتزيون بزي أوروبا لأنهم يرون في التلفاز هذا الزي، ويقلدونهم في الإكلة والشربة والجلوس والقيام وفي جميع عاداتهم، لأن أولادنا لا يتعلمون في التلفاز إلا هذا. فلا بد أن ننتبه من هذه الغفلة وأن نخرج أولادنا من هذه الهوة. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تاسو ټول ملګري په جناب حضور علیه السلام باندې لږ په شوق او محبت سره درود پاک وایي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم.
محترمو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې ماشومانو ختمونه دي زه ورله د 400 نه راغلی یم او کیدای شي تاسو کې هم ډېر ملګري د نورو لرو ځایونو نه راغلي وي خو په دې غرض باندې راغلي یو چې زمونږ پکې هم د ثواب هغه ځای وګرځېږي نو په تاسو چې په نعت کې کومه فقره خوږه لګي غونډې فقرې خوږې دي خو په کومه چې تاسو ډېر ښه پوه شئ نو لږ په محبت باندې ماشاءالله سبحان الله دغه وایي نو انشاءالله کوم ملګري بوي چې هغه بوي یاره موږ په سبحان الله ماشاءالله په محبت سره وایو ځکه د ذکر کې هم ډېرې فایدې وي که نه نو چې سبحان الله وایي دا ځان له ذکر دی نو کوم ملګري بوي چې سبحان الله ماشاءالله به لږ په محبت وایو لږ لاس اوچت کوي ما سره یو شان د لږ اواز راکړي چې لږ اندازه راته وشي سبحان الله لږ نور په محبت سبحان الله یو هغه زما استاد اسرار صاحب اکثر فرمایي که نه په مات کنډول کې په اخلاص را لوبرا کوا په مات کنډول کې په اخلاص را لوبرا کوا او خاطره مونږ لوخي ته نه ګورو تندي ته ګورو نو لږ په محبت باندې شوق سره سبحان الله ماشاءالله دا به انشاءالله وایي که نه یا داسې زلفو کې د مخ د جانان پټو او لکن مرشي په وریځه د اسمان پټ او لیاقت چې چا کې وي او پټي دې نشینو یا په ایرو بنشي لال د ایران پټ یا د فرعون په بادشاهۍ کې شول غورنو او آسی په موسی وروړو ایمان پټ چې د خدای پسې امان غوښتو درخت نه او زکریا نشو درخت کې پامان پټ یا پاتې پټ نشول په غار کې په اردن کې او قیانوس نک یو شو کسان پټ بے مثال شعر ستا د محراب ګلنو او کم منصف نکړي انصاف نه چشمان پټ خدای اوسېدل په دې وطن کې راته ګران دي خدای اوسېدل په دې وطن کې راته ګران دي نوینم پسترګو چې نبی خیر البشر نور په مدینه کې دلته نشم اوسېدلی نوینم پسترګو باندې زه چې هغه ښکلی خوند نه راکوي بانګونه هم نشم ویلی خوند نه راکوي بانګونه هم نشم ویلی هر ستا چې ګورم باعث مې د خفګان دي خبوي چې لاړ شم ملک شام ته په سفر خبوي چې لاړ شم ملک شام ته په سفر زما محترم و عزتمندو نن چې مونږه او تاسو کم تقریب کې ناس یو نو دې کې به د هغه ماشومانو سرپرستان مشران هم راغلي وي چې د چا نن په دغه مدرسه کې ختمونه شوي دي او نن مونږه او تاسو په دغه خوشحالۍ کې شریک یو یو خبر استاسو مخه د صرف د عرض کومه چې زمونږ د مدرسو دا څومره منتظمین دي په دغه ورځو کې د ختمونو تقریبات د قرآن کریم ختمونه ختم بخاری
د ترجمه ختمونه د ناظری ختمونه په دغه ورځو کې کیږي او تاسو ټول مسلمانان پاغي کې شرکت کوئ. د قرآن دیر سپاری دی او دا دیر سپاری دی استادانو د خپل شاګردانو ته ځان لویلی او د اخیری درې سورتونه یا واتکال لسکال علم کی او د بخاری شریف اخیری حدیث بیا اغیله یو مشر راوغاړي او تاسو موږ ته تکلیف راکړي او هغه تقریب کې موږ هم شریک. زمارونو نور هغه وجه چې کمی دی چې بده ثواب میلاویږي او دغه مجلس ته د حدیث پرانا کې سلور زره فرشتي الله پاک را لیږي چې د ختم قرآن مجلس وي. نو سلور زره فرشتي الله پاک راولېږي چې تاسو لړې شئ او په دغه مجلس کې چې څومره خلک دعاګانې کوي د هغې په دعاګانو باندې آمین وایي. یا دا زمونږ د اسلافو طور طریقه دا یا د صحابه کرامو کې بعض صحابه کرام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا غي ودا یو ترتیب چې د ختم قرآن په موقع باندې به خپل خپلوان را جمع کړل او بیا به هغې ته دا وی چې ما دې دپاره را جمع کړي چې دا د قبولیت مجلس سے زه به دعا کوم او تاسو بیا امین وایئ. زه یو عام ساده خبره تاسو مخې ته ږدمه. د دې مدرسو متعلق د دوه قسمه خلکو ذهنونه چلیږي. یو هغه خلک دي چې هغه اسلام پسند خلک دي ستاسو په شان دي او زمونږ په شان. د هغوی په ذهن کې د دې مدارسو په حواله باندې ښه تجزیه پرته وي او د هغوی په ذهن کې ښه تبصره پرته وي چې دغه مدرسې دا د انسانیت کارخانې دي. دې کې انسانان تیاریږي، دې کې د دین مصریان تیاریږي او دې کې د دین دپاره اسپایان تیاریږي. هغوی به دې خوشحاله هم شي او په دې باندې مطمئن هم وي چې دا خو زمونږ مدرسې دي او د دین کار پکې کېږي. خو یوه طبقه په دې معاشره کې داسې هم موجود ده چې د هغې په ذهن کې د مدرسو په حواله باندې منفي تبصره او منفي سوچ پروت دی او هغه منفي سوچ او منفي تبصره یې دا ده چې هغې وی چې په دې مدرسو کې دهشتګرد تیاریږي او دوی ته په دې مدرسو کې د دهشتګردۍ تربیت ورکول کېږي. او دا زه د ځان نه خبره نه کومه، ډېر شواهد داسې موجود دي. پروس کال زما یو ملګری و، هغه ما ته وی چې ماشوم مې بیمار شو، ما ته چا پېښور کې یو غټ ډاکټر وښودو چې دی هغه له بوځه. ما چې کله هغه ماشوم هغه ته مخې ته که او نمبر مې راواخېسته او هغه معاینه شروع کړه، نو بیا چې هغه ته دوايي لیکله نو هسې ما نه یې تپوس وکړو چې دا ماشوم دی څه کوي؟ نو ما ورته وی چې دی مدرسه کې سبق وایي. دا د پاکستان د ډاکټر خبره کوم او زموږ د معاشرې د دې معاشرې خبره کوم. وی ما ورته وی چې به دی خو سبق وایي، مدرسه کې حفظ کوي، قرآن شریف یادوي. وی دا هغه ډاکټر وینا دا وه چې ما ته وایي چې مړه ځا دې څه په تکلیف اچولی دی، چته یو عصري اداره کې به دې داخل کړی و، ښه تعلیم به دې پې کړی و، ډاکټر به دې جوړ کړی و، انجینیر به دې جوړ کړی و، یو غټ افسر به دې جوړ کړی و. مدرسې ته دې ولېږه، د ده وخت یې ضایع کو، خپل یې ضایع کو، معاذ الله، او سبا به د ده نه یو ډېر لوی شی دهشتګرد جوړ شي، یا به تا مړ کړي او یا به ما مړ کړي. دا زمونږ د معاشرې د خلکو دا یو منفي تبصره پرته ده. نو زمونږ د مدرسو منتظمین په دغه موقع کې مونږ او تاسو له تکلیف هم راکړي او مونږ او تاسو دلته جمع هم کړي د یو اعزاز په نیت باندې، او دا مونږ ته ښیي او د دنیا ته هم دا ښیي چې مونږ د مدرسو کې دهشتګردي نه ښیو، بلکې مونږ د مدرسو کې د الله قرآن ښیو. او نن د خپلو بچو ته وګورئ
ستاسو بچو چې سپدې کال کې 2 کې او 3 کې زده کړی دي نن به یو قاری سی باغی ته اخیری ختم کی نن به یو عالم سی باغی ته اخیری حدیث بیانې. نو د دې لپاره زموږ د مدرسو د منتظمین چې دا د خلکو د مخکاره شي سرګند نشي چې مدرسو کې دهشتګردي نشي خودلې. زمارونو په دې معاشره کې داسې یو انسان نشته چې هغه د عزت طلبګار نه وي. کدا سه پکې څوک شته چې هغه عزت نه غواړي. لکه جواب راکې تاسو خبرو باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ دا مخ ټول عزت غواړي که نه غواړي؟ څوک عزت غواړي لږ لاس اوچت کوي. ماشاءالله ټول د عزت طلبګار دي. په دې معاشره کې به داسې څوک هم نه چې هغه به په دې نیت باندې د معاشره کې ژوند تېروي چې ما ته د خلک په سپک نظر وګوري. دا څوک شته؟ نشته. ورماله به جواب راکوي بیان به تاسو د مولانا ضیاء الله جان صاحب کې زه خو تاسو سره ساده سره دوه درې خبرې کوم. دا عزت طلبګار دا که نارینه دی او که زنانه دا هغه د عزت طلبګاره ده. او هر انسان د دین هم ځان بچ کوي چې د بې عزتۍ د ورځې نه هم بچ شمه. خو زما محترم و عزتمندو ستاسو نه دا تپوس کوم چې د دنیا او د آخر عزت که یو انسان غواړي نو دا په قرآن کې دی که په قرآن کې نه دی؟ شته په قرآن کې عزت شته که نشته؟ تاسو به بیا وایئ چې مولانا صاحب خبره خو دې ډېره ټیک ده خو که موږ دا ټول خلک په دې خپلو بچو باندې دا قرآن زده کوو او دا ټول مولیان کو نو دوی به بیا څه خوري؟ دا یو سوال ذهن کې راځي که نه راځي؟ وایه که نه راځي که نه راځي؟ ذهن کې دا سوال راشي زما دا بچی که مولا شي. اوس تاسو نه تپوس کوم هلکه څومره طالبان حافظان او قرآن شریف ختم؟ 27 طالبانو قرآن شریف دلته ختم کړی دی. تاسو به بیا څه موده بعد د 27 ماشومانو تپوس وکړئ چې دا د لوږې مړه شو که مړه نه شو؟ تاسو چې یو عالم د لوږې نه مړ لیدلی؟ یو عالم رازی خان قاری صاحب وای دام لیدلی چې ډېره به یې خوړلي مړ به یې خو د لوږې نه چې د مولا مړ نه دی لیدلی. که تاسو د یو عالم نه دا تپوس وکړاست ستاسو نه یو تپوس کوم د عالمانو تنخواګانې لږې دي که ډېرې دي؟ لږې دي. دا شاته ملګري اواز نه راکوي. تاسو مولیان شته په جومات کې امامان شته تنخواګانې لږې دي که ډېرې دي؟ چا ته پته شته چې زموږ د امام تنخوا څومره ده؟ چا ته پکې پته شته څومره ده تنخوا؟ ټولو زر لاس کته که چې اوس مونږ وایو یو بې شرمېږو څومره ده تنخوا کاکا؟ 8000 جي دا د امام تنخوا ده. هاشمي صاحب وایي دا 8000 خو لا ډېر شی ده. وایي داسې زنه د مولیانو خو 3000 روپۍ تنخواګانې او پېټرول بېګا تازه تازه ګران شوي دي. څو روپۍ دي پېټرول؟ 160 څه د پاسه په 160 روپۍ. او په دې حالاتو کې په 8000 امام گزاره کوي د لوږې مړ نه شو. خو تاسو نه تپوس کوم سره د 8000 روپو د امام عزت سیوای که زموږ سیوای؟ د امام سیوای که سیوا نه؟ ګوره دې ټول حال کې تاسو وګورئ څه ځای پکې دی کمبل یې اچولي دي بالښتونه دي تکیاګانې دي او چې عالم راځي وایي لکه دی خوا راځه دا د بخزاده راغی ټولو د وی دی خوا راځه. حالانکه دا بخزاده ګوجر سړی دی. تاسو یې پېژنئ چې ګوجر سړی دی زما شاګرد دی. خو چې د الله علم زده کړی دی او د الله قرآن زده کړی دی نو دې ټولو ته اشاره وکړه وی دی خوا راځه. تاسو ولیدل؟ زما محترم و عزتمندو عزت خو د الله په قرآن کې دی. مونږ ټول دا وایو چې عزت د الله په کلام کې دی او عزت د الله په دین کې دی. نو بیا زده کول پکار دي که پکار نه دي؟ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ یو وارې مکې معظمې ته راغی. د مکې گورنر نافع ابن حارث رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې تپوس وکوي د ځنګلاتو محکمه دې شاته حواله کړې ده. د دې وزیر دې څوک جوړ کړی دی؟ د دې قلمدان دې چاته سپارلی دی؟ نو نافع ابن حارث رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې ابن ابزا. دا ابن ابزا داسې ناشنا غوندې نوم و. نو عمر فاروق رضی الله عنه تپوس وکړ چې ابن ابزا څوک دی؟ هغه ورته ویل صاحب دا زمونږ یو آزاد کرده غلام دی.
نو نافع ابن حارث رضی الله عنه امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله عنه تاسو کو چې ګوره غلام دې په خلکو مشر کړي دي د خلکو مشري او د یو اهم محکمه مشري او ذمہ داری دا د ابن ابزا چې هغه غلام دی هغه ته دی حواله کړی دا نو نافع ابن حارث رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې امیر المؤمنین زما پر آیا کې د ټولو نه زیاته پوهه په قران باندې ابن ابزا ته حاصله و د ټولو نه زیات په قران باندې پوهه ابن ابزا نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې او ما د نبی کریم علیه السلام نه اوریدلی دي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين چې الله جل جلاله پیغمبر فرمایي چې د دې قران په ځبانه الله پاک ډیر قومونه اوچت کې او ډیر قومونه راخته کې او عزت په قران کې د عزت مندو عزت الله پاک په دین کې خو دې خوشحالی په دیوانه پکار دا او څومره چې انسان قران ته نږدې کیږي دومره الله پاک د انسان مرتبه او مقام اوچتای ا د دې لپاره خلکو څومره ستړي کولې د قران د زده کړې لپاره د قران د دین د زده کړې لپاره صحابه کرام څومره قرباني تاسو صرف مختصر غونډه یو واقعه د یو نوجوان صحابي بیانو یو صحابي د حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ درې سلور کاله شوی چې ایمان وروړی دی صحابه کرام متلل او راتل په سفر باندې بدلل هغه به د الله قران لوستو د عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې کله د الله کلام د دین اورید دا یو مؤثر کن کلام دی یو معجز کلام دی نو په د باندې ډیر اثر وکړ عبد الله رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو خو ایمان پټ کړی دی هغه وخت ایمان چاخکارا کول نه شو حضرت عبد الله رضی الله عنه درې سلور کال صبر وکړ د پلار مړ دی یتیم دی او د خپل تر سره اوسېږي دا هغه غړي چیلې سره او کله چې بیابان کې او صحرا کې صحابه کرام په سفر باندې قافلې زی او راځي نو د داغې نزد کړه کوي ډیره موده صبر وکړ پر مسره مسکي خپل ترتا دا اظهار کو چې یو نوې پیغمبر راغلی دی او نوې قران راغلی یو ډیر مشهور کن کلام دی ډیر بهترین کلام دی واغه به دا خبره ده واړه ولا چې کله صبر تمام شو نو حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ لا نوم نه دی بدل د جاهلیت نوم لا عبد العزا دی نو د خپل ترته اظهار وکړو چې کاکا ما خډیره مده صبر وکړو چې تبه د دین قبول کړي خو زمانه مزید د اسلام پټ نشي پاتې کېده زدغه کلام اوریدو لخامخه د هغه پیغمبر خو لازم چې په هغه باندې براه راست نازلېږي هغه باندې د الله د طرف نه جبرئیل امین وروړي او پاغې نازلې نو زم د هغه نه براه راست د قران اوریدل غواړم هغه یې خطه به دین شوي ډیر بده وګڼل وې دا ته چې ستا سره چې سملکیت کې دي دا ټول زما دي هغه ته وې کاکا دا چیلې مستا او دا ګډې مستا او دا مال حل مستا خو ما پرې د چې هغه پیغمبر لړشم او داغه نه دا مشهور کن کلام اورم تر په دباو کو چې زده نه بزد مال حال والم دی بد دین نه ووري چې کله ولده جواب ورکړي چې بس دا هر سستادي خو ما پرې د چې زده کلام اوریدو لړشم دغه پیغمبر پاک په خپل سترګو باندې وینم نو د پسې د شان आवाज وکړو وې دا تا چې په خپل تن باندې کې می کپړې دي دا هم تعالی ما درکړې دي دا هم زما مال لته خو د پلان نه وړو کې پاتې شوی دا هر څه زما دي ما ته دا کپړې مو باسي نو دې نوجوان د خپل تن هغه کپړې لری کړې او کور ته چراغ چې موري به حجاب وکړه نو مور ډېر حیران شوې بچي دا ولې دوته اظهار کو چې به بس دغه شان واقعا دا زما د ډېر وخت نه د اسلام شوق او ولولزله کې پیدا ده ما یو ډېر مشهور کن کلام اوریدل دي بهترین کلام به اوریدل دي ما دا خبره تر اوسه پټه ساتلې و خو زما تر باندې اثر اونشو هغه زمانه د تن کپړې مواغستې وسماله دومره سره کا جزا د خپل ستر پټکم هغه دی لاغه یو کمبل ورکا هغه کمبل په میان باندې اوسیرو په یو باندې ستر پټکا او یو دی وګو د پاسه راواچو د حدیث په کتابونو کې دغه صحابي ته ذل بجادین وای
دوو کمبل والا دی را روان شه په سفر باندې د مدینه منورې په سفر روان شو نبی کریم علیه السلام دربار ته راورسید جناب نبی کریم علیه السلام دروازې ته ډډه دیوال ته واچوله جناب نبی کریم علیه السلام چې د کور نه په خپل ترتیب باندې را بهر شه تپوس کوي څوک میلمه کم ځای نه راغلی دا ورته وی چې زه خو د پلانکي ځای نه راغلی مسافر یم نوم د څه دی وایي نوم مې عبدالعزا دی هغه ورته وی څنګه راغلی دی جناب نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې ما زما ګډې او چیلۍ سره ولې شپونکی یم او قافلې د مسلمانانو بتلې راتلې او ما د هغې نه د الله کلام اورېد هغې کلام په ما باندې اثر وکړو نن مې دا اراده کړې وه چې دا کلام په چا باندې نازلېږي چې د هغه خواله لړ شم او دغه کلام دی په خپله اورم او په خپله باندې د هغه په لاس باندې ایمان راوړم نو جناب نبی کریم علیه السلام ته وفرمایل چې بیا خو ته عبدالله بیا خو عبدالعزا نه بیا خو عبدالله د نن نه ستا نوم عبدالله جوړ شو بیا به دیر ناس به د الله کلام به په تیزه تیزه باندې په زوره زوره لستو د الله نوم به په زوره زوره لستو یو وارې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی په هغه باندې ډېر بد ولګېد ځکه د نبی کریم علیه السلام د ټوله واقعه بیان کړې وه چې ما د دې کلام د اورېدو دپاره د خپل تن جامې م قربان کړي دي لباس به م قربان کړی دی نو عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه چې وکړ دی په زوره زوره ذکر کوي په زوره زوره تلاوت کوي هغه ځای نه هغه آواز ورکوي ای بانډه چي په مزه مزه وایه عمر فاروق رضی الله عنه دا آواز چې نبی کریم علیه السلام اورېده جناب نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې عمر خاموش دا خو هغه نوجوان دی چې د الله د کلام او د الله د پیغمبر دپاره د خپل تن جامې قربان کړي دي او راغلی دی دته سمو وایه دا منافق نه دی دا صحیح مخلص مسلمان دی که هر څنګه لولي دته اجازت جناب نبی کریم علیه السلام سره دی مسجد نبوي کې اوسیږي لږې ورځې بعد د جناب نبی کریم علیه السلام د طرف نه د جهاد اعلان وشو چې تاسو به جهاد له وځئ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه دیم راغی نبی کریم علیه السلام ته وی چې ما هم ولیږه خو ما ته دعا وکړه چې زه د الله په لاره کې مې کافران شهید کړي او ټوکړې ټوکړې مې کړي جناب نبی کریم علیه السلام ته وفرمایل چې عبدالله که ته د الله په لار کې ووتې او ته په تبه باندې مړ شوې نو بیا به هم ته د شهادت مقام ته رسې چې کله دی لاړ قافله لاړه صحابه کرام لاړل نبی کریم علیه السلام ورسره دی د باندې تبه راغله او دی هلته وفات شو جناب نبی کریم علیه السلام ته خبر وشو چې هغه نوجوان وفات شوی دی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه له قبر تیار شو جناب نبی کریم علیه السلام قبر ته په خپله باندې کوز شو او حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي چې دا خپل ورور تاسو ماله په لاس کې ډېر په قلاره راکړئ چې دته تکلیف ونه رسي او په قلاره په دواړو په خپلو څنګلو کې حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم علیه السلام ایک یوازې دی په خپلو څنګلو کې ونیس او په خپل لاس مبارک باندې قبر ته کوز کو او بیا یې ولدا سې دا مخ ښکاره کړه ویې فرمیل چې یا الله زه د عبدالله نه رضا یم ته د عبدالله نه رضا شه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ما چې کله د نبی کریم علیه السلام دا الفاظ د حضرت عبدالله باره کې واورېدل نو ما دا تمنا وکړه چې کاش د دغه عبدالله په ځای باندې نن عبدالله ابن مسعود په قبر کې پروت وی او نبی کریم علیه السلام دغه الفاظ ویلي وی نو دا به زما دپاره ډېر لوی د خوشحالۍ مقام رجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. مبارک سیٹ لو واپس دیجیے. حافظ یاسین خان بن ماسٹر طارق سے، حافظ ابو بکر خان بن جانزادہ دا تجوید والا الکان دیجیے. دوان اللہ سنا دو استادان سر ملاو ہوئی. حافظ عباد خان بن پرویز خان، حافظ محمد کامران بن تاج محمد، حافظ سلمان خان بن تاج محمد. دا اغا معشومان دی جسا کاری پا مدرسہ زینت القرآن کی تجویدو کو اس دا ناظرے والا معشومان محمد خان بن زفر خان، حسنین خان بن شمشاد خلیفہ، اویس بن عمرزادہ، مصطفیٰ بن عمرزادہ، سعد بن نورسید، بلال بن حاجی سید محمد، عدنان بن امیر باچا، احمد بن جنید خان، محمد بن پرویز خان، شازین بن راز محمد مرحوم اللہ نے مغفرت نصیب کی، محمد فیضان بن باچا محمد مرحوم اللہ پاک نے مغفرت نصیب کی، سبحان اللہ بن محمد اشفاق خان، واجد بن اسعد اللہ، حسنین بن پرمان اللہ، معاذ بن جمیل خان، عثمان بن اجمل خان، فواد بن سرزمین خان، یحییٰ بن اختر زمین خان، ماجد خان بن قاری امجد، عبداللہ بن نیاز علی ڈریور، قاسم بن غفور استاجی اور رشید بن سید محمد، سید عمر، رشید بن سید عمر. دا اغا 27 معشومانو چی سکالی پا مدرسہ زینت القرآن کی ختمون اخرج دی. اوز دا معشومانو نمون زر زر اخلم او سلمان قادی سیب دراشی دے دے کہ محامخ چی حضرت سیب تا قائدے والا دا.
دا اوس هغه ماشومان دي چې په امتحان کې پوزیشن اخیستی دی دا ځای کلاو کوي دا ځای کلاو کوي زر زر کینی جی دا موبایل والا خپل موبایل ولګوي بس تین ولګوي بس کینی بس انس بن شمشاد خلیفہ زر زر راځي زر زر قاعده والا انس بن شمشاد خلیفہ لار کلاو کوي د ماشومانو د لار کلاو کوي چې دوی زر زر راځي مدثر بن محمد شمشیر ماشومانو د زر زر لار پرې دی سدیس بن گلزادہ کاشف بن قاری امجد د ماشومانو د زر زر لار پرې دی چې زر زر راځي دا هغه ماشومان دي چې اول پوزیشن یې اخیستی دویم پوزیشن والا احمد بن پلکزیب حباب بن بلال خان مصطفی خان بن ثاقب خان شایان بن عبدالمنان طلحہ بن نور سعید زر زر لار کلاو کوي زر زر لار کلاو کوي چې زر زر راځي د ماشومانو ته زر زر لار ورکوي خیبر خان دا د سوم پوزیشن والے اوس شروع شو خیبر خان بن احسان الله حماد بن رشید خان عباد بن محمد اقبال طلحہ بن عارف نعیم استاذ دا دې د لار لګ کولاو کې دا ریکارډینګ ټول کیږي دا به تاسو ته ټول چې چاته په کاري څنګه ریکارډینګ په کاري دا موبایل لګوري جانګیر مولوی چې بغت او ملاويږي ریکارډینګ پرې دی دا لار کولاو کې د ماشومانو ته دي د ماشومانو ته لار کولاو کې چې دا روزي دي په لار ورته کولاو کې خیبر خان بن احسان الله حماد بن رشید خان عباد بن محمد اقبال طلحہ بن عارف نعیم استاذ امین اللہ بن مشرف خان شعیب بن محمد شاہ اور محمد ریحان بن مولانا شفیع اللہ سے ریحان کم نے محمد ریحان ہم ہونا کرو دادا شفیع اللہ مولانا سے بھی رہی ٹھیک ہے د ناظری والا ماشومان اول پوزیشن والا دا تاسو چې ودرېدلې نو د دې ماشومانو هغه د اول او د دویم پوزیشن هغه لار ګډه وډه شول نو هغې غریبانان ناظری والا اولنی پوزیشن والا یحیی بن اختر زمین زر زر پاتې کې بچي محمد خان بن پرویز خان علی زر زر دی بچي شابه دا لیپا پوچا تک مصطفی بن عمر زادہ علی زر زر دی بچي دیکھو مخې تر وړو مخې تر عدنان بن امیر باچا او ماجد بن قاری امجد زر زر دی بچي پناظرہ کی دویم پوزیشن والا فیضان بن اختر باچا مرحوم اللہ نے مغفرت نصیب کی حسنین بن شمشاد خلیفہ شمشاد تا دونو ډېر نامونه واغسته ګورې ګډ بالاله څه شوې پیسې وو شوکت پیسې حسنین بن شمشاد خلیفہ واجد بن اسعد الله مغاز بن جمیل خان او غیور احمد بن مراد علی زر زر دی د دریم پوزیشن والا بلال بن حاجی سید محمد خزیفہ بن سید حاجی سید محمد تیمور خان بن مراد علی او طارق خان بن گل محمد اوس په حفظ او په تجوید کې چې چا کوم پوزیشنونه اخیستي لومړنی پوزیشن والا کامران بن امیر باچا حفظ کې کامران بن امیر باچا ذاکر الله بن زیارت گل او سعد بن نور سید په حفظ کې چې چا دویم پوزیشن اخیستي حسن بن فضل حلیم مرحوم الله دې مغفرت نصیب کړي نوید بن جاوید کامران بن تاج محمد زر زر دی دا حفظ دویم پوزیشن والا کامران بن تاج محمد عبدالباسط بن جنید خان او په حفظ کې دریم پوزیشن والا طلحہ بن اختر زمین سدیس بن فواد علی برکت شاہ بن ظاہر شاہ احسان اللہ بن نثار خان او سدیس بن راز محمد مرحوم اللہ نے مغفرت نصیب کی او سلمان بن امیر باچا اوس د حفظ والا درې ماشومان دي د تجوید والا چې هغوی تیر کال د وفاق امتحان ورکړو سندونه په مدرسه کې محفوظ پراته
نو حضرت شیخ صاحب او مولانا صاحب په هغوی ته د حفظ هغه سندونه هم ورکوي او انعام به ورته ورکوي. نو په تجوید کې یاسین بن طارق نعیم استاجي، یاسین بن طارق نعیم استاجي دا کله کله ودرېږي، یاسین نه کله ودرېږي، دا ماشومان دا غاړه ته کوي. سلمان قاری صاحب بس دا سندونه راوړي دي. یاسین بن طارق نعیم استاجي د دوی انعام هم دی او سند هم دی، اولنۍ پوزیشن دی جی. ابوبکر بن جانزاده، ابوبکر بن جانزاده په تجوید کې دویم پوزیشن اخیستی او 13 پیره په وفاق امتحان کې پاس کړو. نو د هغې سند هم ورته حضرت شیخ صاحب ورکوي. او عباد بن پرویز خان، عباد بن پرویز خان اوس بعضې ماشومان داسې دي چې هغه شپږ ماشومان داسې دي چې څنګه حضرت شیخ صاحب وختي سات کې وفرمایل چې په ټول کال کې حاضري نه وه کړې، نو دغه رنګې دوی په ټول کال کې حاضري غیر حاضري نه ده کړې. نو د هغه مسلسل حاضرۍ په وجه دوی ته انعام ورکوي. کامران بن تاج محمد کو شاته دغه دی کښېنو را مخکې کوي، زر زر هغې کې راوالی کو ماشومي. کامران بن تاج محمد عمران شاه ولد ظاهر شاه دوی 13 کال کې غیر حاضري نه ده کړې، دا هغه لکان دي. عمران شاه ولد ظاهر شاه، برکت شاه ولد ظاهر شاه، د ظاهر شاه جوړ تکړه پلار دی یا دا د دې برکت شاه دی مور تکړه ما د ښکارېږي جي. او نو پلار به بیا تکړه نه دا کرامات د مور دی جي. الله پاک دې سلامت لري. محمد خان بن حاجی وزیر، محمد خان بن حاجی وزیر د وزیر جي د دوی کوم دی علی شاه بزر در راځه بچی مخکې. حسن خان ولدی پر حلیم مرحوم الله دې مغفرت نصیب کی. او ذاکر الله بن زیارت ګل، ذاکر الله بن زیارت ګل دا حضرات ټول په خپل ځای باندې کېنئ. حضرت شیخ صاحب په دعا کوي، د دعا نه پس په جومات کې د جمع مونځ کوو، بیا به تاسو ټولو ته اجازه دی. ټول په خپل ځای کېنئ جي. درود شریف وایي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. کریم پروردگار دې د قرآن پاک دا څومره ختمونه دلته وشو، رب العالمین دې خپل دربار عالیه کې او خپل جناب کې قبول او منظور وګرځي. د دغه ختمونو چې څومره فضایل او برکات دي الله دې د ټولو حاضرینو نصیب وفرمایي. دا کوم بچو چې ختمونه وکړل انعامونه په دې قرآن په تعلیم کې واخیستل، رب کائنات دې د خپل مور او پلار او د خپل استادانو د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ او عظیم سبب او ذریعہ چې کوم دی وګرځي. د دې اولاد خوشحالۍ دې الله همیشه دغه مور او پلار ته وښي، د هغې د غمونو دې الله حفاظت نصیب وفرمایي. دا څومره ملګرو چې کوم اخلاص وکړه، کوم اعلانات یې وکړل یا نقده چندې ورکړه، رب العالمین دې مال اولاد کې کاروبار کې ژوند او زندګو کې ډېر لوی خیر او برکت واچي. د هر قسم غمونو او پریشانونو الله د دې په برکت باندې حفاظت نصیب وفرمایي. د دغه بچو دا استادان چې څومره محنت د خپلو شاګردانو سره کوي، کریم پروردگار دې د هغې ژوند او زندګۍ کې علم او عمل کې هم ډېر لوی خیر او برکت واچي او د قرآن د خدمت دې ورته الله مزید توفیق ور نصیب کړي. دغه وړه غونتې مدرسه دې الله د ملک په لویه جامعه باندې بدله کړي. تمام ضروریات دې الله د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي. د قرآن او د علوم دینیه یو عظیم مرکز دې الله تر د قیامت پورې وګرځي. وصلی الله تعالی علیه